نو راځئ اوس قضاوت وکړو چې د جنګ محصول څه شي سو، څه محصول څوک څه حساب راکولی شي چې د جنګ محصول څه شي سو. او زه هره ورځ لګیا یم د هغه ورځ نه چې ما د مصالحې سیاست اعلان کړی دی په دغه خبره باندې لګیا یم تاکید کوم چې جنګ نتیجه نه ورکوي، مرګ او ژوبله زیاته وي، که د دې خوا وي که د هغه خوا وي، کور خرابۍ منځ ته زیاتر راولي، مسلمانانو کې زیات وژل کېږي. مه کوئ دا خبره مه کوئ، راځئ چې لاړ شو د انتخاباتو له لارې څخه واک ورکړو خلکو ته چې خلک خپل نمایندګان وټاکي. مګر که د دوی سره د وطن دومره زره مینه وای دا خبره به یې منلې وه، مګر چې دوی په پیسو په کلدارو په ډالرو باندې خرڅ سوي او د نورو دپاره خدمتونه کوي او د خوش خدمتۍ دپاره تاسو خو هغه عکس ولیدې چې په تلویزیون کې موږ واچوو چې قاضي حسین احمد صاحب یو 2 ګامه مخکې ولاړ دی او ګلبدین صاحب یو 2 ګامه شاته ولاړ دی او داسې صاحب ورته په خدمت کې. سلامونه شهید ډاکټر نجیب چې نن یې 27 کال پوره شو، 27 تلینې دی چې مطلب هغه په شهادت رسول شوی و. چا رسولی و، ولې رسولی و، هغه هم په دې ویډیو کې و. خو دا ویډیو به هم اورئ، د څه کمې خبرې کړي، ښکلې خبرې کړي، خو د کتو نه مخکې به دا ویډیو شیر کوئ او ټول پښتانه هغه ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوي او الله دې د هغه روح چې کوم دی ښاد او هغه دې هلته په جنت کې چې کوم دی د مزو او د خوشحالۍ نه ډکې ملګرو. نن به راځو په دغه باندې به خبره کوو چې دا چا رسولی و، ولې رسولی و. دا هغه شهید ډاکټر نجیب دی چې د وطن سره د مخلص او د وطن سره مینه کوونکی و، د خاورې سره محبت او مینه وه. په هغه په دغه وجه چې دغه کم د مونږ تاسو دلته په پاکستان کې کوم نظام دی همدغه نظام یې غوښتو، دغه اسلامي جمهوري غوښتله، خو بیا دغه اوس چې کوم مسلط شوي په افغانستان باندې دغه خلکو چې کوم دی هغه په شهادت باندې ورسوه، هغه ته یعنې ځوړند یې که هغه پاسي ور واچوله. نن راځو د هغه خبرې اورو، موږ ټول پښتانه دغه ته عقیده سره ګلونه وړاندې کوو ډېر احترام سره، ځکه چې دغه یو شهید دی، دغه یو اتل دی چې د وطن دپاره یې سر قربان کړو، د اسلام دپاره یې سر قربان کړو، د خاورې دپاره یې سر قربان کړو، د پښتنو دپاره خپل سر قربان کړو. راځئ نن د هغه دا خبرې واورئ، د ملګرو سره دومره شیر کوي چې ټول پاکستان او ټول افغانستان او ټولو پښتنو ته یې ورسوئ چې دغه زموږ اتلان دغه موږ کله هم نه هیرو، دغه به تل زموږ په زړونو کې وي. راځئ نن یې واورو چې صاحب ته خو زما بادار یې دغه دراسته چې هغه خلک دی، هغه داوطلبان دی، هغه نظامیان دی چې رالیږلي وو، دا خوست خاوره چې نیولې ده، موږ د تاسو نه صاحب مشکوره یو، مشکوره یو. دی بیا وایي چې مجاهدینو فتح کړې ده. څه شي فتح؟ دا ماته ووایاست. د ځمکې فتح، د ننګ او غیرت فتح، د قومونو ګټل، د وطن آزادول، کومه ګټه؟ او بله خبره مې دا ده تاسو ته چې لا به مخې ته ګورو، مخې ته به ګورو. زه خپل سیاست څخه نه ګرځم، ځکه چې دا د افغانستان د خلکو آواز دی چې زه صلح غواړم، ولو چې دا زه په دې ټولو جبهاتو باندې غالب هم سم او دوی ته تاریخي درسونه هم ورکړم او دوی ټول د وژلو سره مواجه هم سي او لګیا دی هغه د خپله خدای تعالی پې حوادث راولي. دوی اوس په موږ اچوي، په کانوړون کې سال پې راغی، 500 نفر یې وژل سوي دي، 200 نفر د دوی زخمیان دي، 800 نفر یې ټپیان دي. په خپلو منځو کې صاحب په جګړه بوخت سوي او دوی وایي صاحب راکټونه راغله صاحب په موږ باندې. ځکه خدای تعالی هم خو ناظر و شاهد دی هغه هم باندې چې زه دغه ټول جبهات وګټم او د خلکو په جنازو باندې او د خلکو په قبرونو باندې بیا زه سلطنت وکم او پادشاهي وکم، هغه به څه وقار وي، هغه به څه عزت وي، هغه به څه قدرت وي. زه دا تاسو ته یم، مګر بیا هم موږ پښتانه یو چې زه هر څه ورته وایم چې زما نظامي دکتورین او نظامي فلسفه مې دا ده چې دفاعي کرکټر لري، لکه چې په شروع کې مې تاسو ته توضیح کړله چې که موږ کابل ساحې امنیت پراخ کړی یا د بل ولایت د دې دپاره ده چې راکټونه رانیسي او لږ راسي او مخه یې ونیسو، که لارې مو خلاصې کړي دي چې خلکو ته ډوډۍ ورسوو. ما په خپله ولایتونه خالي کړل، تاسې په زړه دي، کونړونه، پکتیکا، ډېرې نورې سرحدي سیمې چې کله د ژینو موافقات سر ته رسیږي چې هغوی د غجې څخه راسي او دلته ځای په ځای سي. خبره په دې کې نه ده
خیر کندوز له لاسه لاړ بېرته راسته راغی. د دې فتحې سره زه نه یم چې ما ټوله دنیا وګټله یا دومره کامیابۍ چې ما تا ته مخکې حساب کړلی چې ټوله دنیا مې ګټلې ده. مګر که دوی بیا موږ مجبوروي او غاړې ته لاس را اچوي او د موږ په خویندو میندو او زامنو اولادونو باندې هغه حالت راځي چې هغه به ټول په د مهاجرت په مخ روان وي او هلته به در په دره ګرځي او دلته به تعداد زیات شمیر خلک د دې وطن د ساتنې په خاطر باندې په ډېره شهادت سره سر په مځکه ږدي او دوی به وایي چې د موږ اوس سترګې سرې سوي دي او صاحب اوس وروسته ګوره چې څه به کېږي نو بیا موږ هم حق لرو چې د عقل خپله مشروع دفاع نه بلکې کله کله د بېدینې سره لا مذهب جوړېږي. بیا دا درس ورته ورکړو. په جنګ کې دا پېښېږي دلته جنګي خلک زیات ناست دي. دا د جنګ منطق دی. کله سړی په تعرض لاس پورې کوي کله سړی په معنا ورباندې لاس پورې کوي کله عقب نشیني کوي کله رښتیا یې ماته سره مخامخ کېږي. مګر دا د جنګ خصوصیت دی دا یې کرکټر دی. اما مهمه خبره دا ده چې د جنگ آخرنی قومي افغاني سیاسي محصول چی شی دی؟